بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، د دې زړونو کې مرض دی. الله تعالی دې د دې دا مرض نور سیوا کړي. دا فی قلوبهم مرض دا جمله ده اسمیه، فی قلوبهم خبر مقدم ده، مرض مبتدا مؤخره ده، او دا جمله مستأنفه ده، او دې کې بیان د موجب د خدا کې دی دا دوکې ولیکي نو ځکه چې ناجوړه دي. ها زړونو کې څه دی؟ مرض دی. ها او دک مرض چې کوم دی نه دا موجب دی، مقتضی د خدا دی. ها پوهېږئ خلق وي ته څه ورانکاری غوندی چې دا چلونه کوي، نو ستا دا ورانکاروالی دا سبب د دې خبرې دی. نو د دې دا مرضوالی، مرض یې کوم مرض دی؟ ته به ټوخې نه دی، نور مرضونه دي. پوه شولی به خبره باندې؟ نو د هغه مرضونو نه به خامخا شاته خدا او دوکه راوځي. ها نو مخکې کې بیان د مقتدا شو، دا بیان د مقتضی شو. مخکې کې بیان د موجب شو چې خدا و، دا بیان د موجب الخدا ده چې څه دی؟ مرض دی. فزادهم الله مرضا، او دا فی صرف جمله معترضه ده. څه ده؟ او دا د دعا دپاره ده. ها څه دپاره؟ دعا نه مراد چې کوم دی نه خیري دي. ها څه دي؟ فزادهم الله، الله دې د دې دا مرض نور سیوا کړي. یا فزادهم الله کی دافع عاطفه ده، او دا جمله معطوفه ده. جمله معطوفه ده. الله تعالی د دې دا مرض نور سیوا کړی دی. الله تعالی د دې دا مرض سیوا کړی دی. نزادهم الله یا دعا ده معنی خیری دی، او یا جمله خبریه ده معطوفه ده په فی قلوبهم مرض معنی. ها نفی قلوبهم مرض، زړونو کې مرض دی، او دا مرض اور له خدای سیوا کړی دی. ها نفاسه شوله، عاطفه شوله، دوه خبرې شولې. زړونو کې مرض دی او دا مرض له خدای سیوا کړی. المرض حقیقة فيما يعرض للبدن، مرض څه ته ویل کېږي؟ نو مرض حقیقت ته په هغه څه کې چې کوم عارض کېږي بدن ته، او په یخرجه عن الاعتدال الخاص به، او باسي دی بدن لره د هغه اعتدال نه چې کوم دی بدن پورې ښه څه دی؟ خاص. نو دوه خبرې شولې فی صاحب چې کوم شی بدن ته عارض کېږي، او بیا د عروض نه رستو چې کوم اعتدال بدن پورې خاص دی د هغه اعتدال نه او باسي. ښه ویوجب الخلل فی افعاله، او نقصان پیدا کی د په افعالو کې. ما ته ګوره چې کم شی ستا بدن ته عارض شو، او ستا بدن چې کم معتدل حالت او هغه اعتدال نه وایستلو، او ستا په افعالو کې سره راغی خلل راغی. مخکې چې دی کم کار کولی شو، من بوج به دی اوچتولی شو، اوس دړی نشي اوچتولی. پوهېږې؟ او ډېره لار به دی والی شو، اوس هغه لار نشي والی. ډېر سبق به دی ویلی شو، اوس هغه خو افعالو کې څه راغی؟ نو دې ته څه وایي؟ مرض. ها هر شي کې چې مرض راشي بس هغه څیز بیا په اخوا باندې نور نه ځي. ښه دې ګاډو ماډو ته وګوره چې څه فرق پکې راشي، نو نه ځي بیا که نه؟ اعتدال خاصه ختم شي او افعالو کې څه راشي؟ دک شان چې کله روحانیت کې مرض راشي، روحانیت کې نو بیا یاد ساته مرضم دک ګناهونه د روحانیت مرض دی. نو بیا به د روح په زور باندې دا بدن عبادات کی طاعات کی. ها بیا به د لخون نه در کې په 2 رکعاتو باندې سمې نه راځي، خو چې روحانیت برابرو اعتدال خاصه کې، نو روح به بیا ستا بدن مجبوره کی چې اوس 10 رکعاته وکړه، 20 رکعاته، پروا به دې بیا نه. ها پوه نه شولی؟ نو بس صفائی چې سو روان، نو د صفائی سره به بیا بار صفائی راځي. نو دا څه شولو؟ مرض شو. ومجاز فی الاعراض النفسانیه، او فی مرض مجاز دی په هغه اعراضو کې، په هغه چې کوم نفسانی اعراض ستا باطن او نفس ته څه کېږي؟ عارض کېږي. التي هغه تخل بکمالها، چې د نفسانیت هغې کمال ته نقصان رسي.
ستا روح او باطن او نفس په کله کاملی چې کله دا اعراض نی ها سګ ستا بدن ته دغه عوارض رااله بدن د اعتدال نه اوستلو خلل فافعال کې راغی او د بدن چې مخکې کمالی کارونه کول هغه نشي کولای نو چې نفسانیت ته دغه اعراض عارض شلو نو مجازن دا مرض دی نفسانیت د کمال نه اوستل د دې بس مثال شي دا غیبل مرض مثال خو ځکه بیان نه کوچ خو واضح دی ته به دې ټوخی دی د دې مثال کل جهل لکه جهل مرض دی ځکه خدای بغیر ده علم نه او د معرفت نه نشي پیژندلی نو جاهل خو خدای نشي پیژندلی وسوء العقیده او د عقیده خرابواله دام د جهل نراشي والحسد او دغه رنګي حسد شلو دا ټول نفسانی اعراض دي نفس ته عارض کیږي ها حسد څه ته ویل کیږي تمنی زوال نعمت الغیر د بل سره نعمت ته او ته دا ارزو کې چې د دنه دا واغستلې شي ها او تمنی د نیل مثلها چې خدای د دک په شان مالم راکي من غیر زوال نغی ته بیا غفته وای ها او غفته دا جایز ده ها غفته دنیوی امورو کی جایز ده او په دینی امورو کی غفته محمود ده زیریدل معنی دیندار کست عالم کست زیریگه چې خدای د کشان مالم راکی پوش ولی لا حسد الا فی اسنتین کی شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ دا حسد التدوا دغه کی یو د حسد توجیه کی چې غفته ترنه مراد د زیریدل نشته مگر د دوه کسانو ته زیریگه او یا حسد نشته کوي بالفرض او جائز و نه دی دوه کې به خود سره نه دی جائز او شله خبره ما والزغینا او زغینا ویل کېږي ازمار العداوت دشمنی پټه ساتلخه دا بغض دی وحب المعاصی او د معاصی سره محبت کول افیس دا ټول اعراض نفسانیه دي ها د نفس کمال تصور کی لانها مانعه خپل در توایدا سيزونه مانع دي النيل الفضائل النيل د حصول لسنه ما ته ګوره چې ستا وجود روغي نو ستا د وجود نډیر فضائل را پیدا کیږي کنه پیدا کیږي د دنیوي کارونو په حواله باندې نو دک رنګ چې ستا نفس روغ دی برابر دی مرض پکې نشته دی نو ډیر فضائل ترې نه راوځي پوهیږي او چې کله څه شولو خراب شولو نو هغه فضائل د هغې د حصول نه دا رکاوټ شي او مؤدیه یا مؤدي کیږي الى زوال الحیات الحقیقیه الابدیه اپیس ما ته ګوره بدنی مرض نه دی دا به کله کله دوره خراب کی چې سکار مار بنه شي کوله او چې ډیر سیوا شي نه مړ بدی کی پښتو کې ها سبدی کی نو دک رنګ نفسانی مرزونه نه دي دا به کله کله تا سره سي چلو کی د فضایل نه به محروم کی نقصان بدل در کی خو کله کله به داسي اوشي چې ستا ژوند به ختم کی دا ژوند نه آخرت والا لکه څنګه چې دا یو مرض را لګي او ستا دنیوي ژوند سکی حالاکی چې سیوا شي نه هغه بدل هغه ژوند سکی نو تا توای او مؤدیه لانها مانعه او مؤدیه یا بداتا ارسی الى زوال الحیات حقیقی حیات چې کوم دی هغه بزایل شي الابدیه څنګه بزایل شي التبتا د سعادت میلو نشي ما ته ګوره کافر تم حیات حقیقیه ابدیه حاصل له خو هغه حیات پشان د لا حیات ته هغه حیات پشان د لا حیات ته په یوه خبره باندې نو هغه له سور نکو اعتبار ورنکو تاسو په شولې به خبره نو حقیقی ابدی ژوند چې ستا تبا کیږي نه هغه د دې مرزونو د وجنه حسد د وجنه بغض د وجنه کینو د وجنه والآیه تحتملهما آیات کریمه د دواړو احتمال لري د دې په زړونو کې مرض دی کم مرض دی پسه دا حقیقی مرض دی ها او یا مجازی مرض دی تاسو پوه شولې فإن قلوبهم صرف آیات کریمه کې دواړه معناګانې برابرۍ معنا حقیقی درته بیانې دلته ورپسې بیا معنا فإن قلوبهم د دې زړونه كانت متألمه هغه درمنو اپیسه خلک وړه می خوږي ستا په دې کارونه باندې دي سی وی کنه نوړه می خوږيږي چې له خوږيږي نه هدا خلک ظاهري مرض شولو کنه حقيقي مرض شول
متعلمتن نو علم چې دی او تکلیف چې دی پوهیږه په خبره باندې دا حقیقي څه شولو مرض شولو او تحرقا على ما فات عنهم تحرقا د تحرقا یو مطلب د ذالک له چې تحرک دلته ماخوذ دی د سنه من حرق الاسنان غاخونه چیچل غاخونه نو دا غاخونه خلق سره چیچي پیسه چې یو کس ته ډېر غوسه کنه نو بس دا غاخونه ورته سکی چیچي ای یسحقون بعض ازراسهم ببعض بعض غاخونه په بعض باندې داسې مګي او راکاږي د څه د وجنه د غوسه د وجنه تاسو پوه شولې پی نو د تحرقا معنا څه ده د دې زړونه دردمند تحرقا د وجده غوسین هغه غوسه سره چې غاخونه به چی چل د وجده ای یو سړی چې غاخ چی دا مې په له ده ها غاخ چی نو دا دلیل د خبرې دی چې زړه دردمند ده ها غاخونه صرف په دې نه چی چلےږي دا د دې نه سړی غوسه نو دا غوسه زورو کې نه دلته غاخونه موچی چی تاسو په نه شولای په یاد مکړه خبره هغه ضربته تعذيبا بشان دغه تعذيب علت د ضرب د فاره نو دا تحرک دا علت شو د تعلم د فاره دي ته دا درد ولې میلاو دي د وجه دا غاخونو چې چلونه او غاخونه پسې چې چله علامه فات عنهم علامه په هغه سبانه چې کوم د دین فوت من الرياسه دا چې هغه د دې سو مشري اترې نه لاره لکن او دی وایي چې دا تحرکن اپیسه د تحریک نه نه ده هغه تحریک چې احتراق په معنا سره چې دا غي معنا سوځیدل ها سړي سوځیدل اگر چې سوځیدل په حسد کې ډېر مشهور دي خلک وي اسی بس سوځي پوهیږي خبره معنی معنا اسی به ما سره سکے حسد کوي کنه په نه شولای دي ان الحسد في الجسد كالنار في الحطب ها حسد په وجود کې داسې ده لکه اور په لرګو کې اور نو اور په لرګو بلیږي کنه نو دا حسد پتا بلیږي خو صرف ښکاری نه پوښولې نو څنګه چې دا اور را لګي او دا لرګي خوري کنه نو دک شان دا حسد را لګي او تا خوري ختمي دي خو ته پوهیږي نه ځان له تکلیف ورکې تاسو پوښولې او وجه دا لیکلي ده چې د دې سله فعلا سره راغلي ده پیسه پوښولې او سیزل والا پس سره ناراضي علا سره خو استاسو محشری کلی اولاد را چې دا علا بنائیه شي او د سیزلو دا معنا مشهور او واغستلی شي ها نو دسی بشي كانت متعلمتن د دې زړونه دردمنو تحرقا د وجه د سوځیدونه او د دې دا سوځیدل علامات نو دا مبني على ما فات منهم علامه او ما فات عنهم سشد من الرياس بل في السد وحسدا دا په تحرقا عطف ته د وجه د حسدنا دی به حسد کو علامه په هغه سبانه يرون چې دی بلیدل دی بسلیدل من ثبات امر الرسول صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام امر او د نبی علیہ السلام بکار روزانه ثابت ها و استعلاء شانه د نبی علیہ السلام شان بروزانه یوما فیوما یورز ورپسې بل اورز دا بوچته دلو تاسو پوه شولې نو چې دې ته به قتل چې نن هغه ځای وګټو نن هغه ځای فتح کو نن هغه ځای په لاس راغی په دې سره به حسد نو دا هغه حسد د وجه نه كانت متعلمه زلون به دلته سکید دردمن دا خو فی قلوبهم مرض شو کنه وزاد الله غمهم او خدای ولا دا غم سیواکو پس سره بما په هغه سبانی زاد چې الله تعالی سره کو سیواواله او کو فی اعلی امره چې د نبی علیہ السلام خبره بصوره او چتیدل جو د دې غم بنور لکه نن خو نور دغه شول و اشاده ذکره او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تذکری چې اشاده او رفعت براتللو اشاده ویل کیږي او چتوالی ته ولو کنتم فی بروج مشیده معنی او چت دې پوری پوه شولې پیسه دا هغه مرض حقیقی بیان وکړلو ونفوسهم دعت په هغه قلوبهم معنی فإن قلوبهم كانت متعلمه دا حقیقی مرض شولو او فإن نفوسهم كانت مؤوفه وملولو
دا بیان د معنا مجازي دی ها د دې زړونه هغه ته آفت رسیدلې او بالکفر دسو نو کفر کم مرض دی مجازي دی کنه اراض نفسانیه نه دی وسوء الاعتقاد او د دې زړونه معوف فسسره په خراب عقیده سره ومعادات النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها دا خو فی قلوبهم مرضون شو زړونو کې دا باطینی او روحانی مرضونه دي او پزاد الله ذلك پزاد الله او اغزاد ته وګورئ تاسو ته ما وې پزادهم الله مرضا کې دوه احتمالو یا جمله دعائیه ده جمله لکه جمله څه شي دعائیه شي نه بیا هغه صورت کې جمله معترضه شو لاغه او دی تاسو ته ما وې د مصنف مختار دار چې دا جمله خبریه ده ها وربره ترجمه زاد الله غمهم سره وکړه او دلته سوي فزاد الله ذالک خدای ولدا مرض سکړلو دا کفر او دا حسد دی ولا نور سکړلو بالتبع په مهر سره او بازدیاد تکالیف یا په ازدیاد د سره پوهیږي او دې ها ټولو کې ها نماته ګوره د کفر نه خبره ستو رسیدله تبعیتا او دا کفر نور څه شلو سیوا شلو بی ازدیاد التکالیف ما ته ګوره چې کم حکم براتو نو داغی حکم دی مکلف کېدل کنه نو چې د کم حکم تکلیف ورکو نه پاغي بدی انکار کو بس یو نه چې انکار وکاو جو کفر و نور نه سیوا کېږي څنګه چې ایمان د مؤمن به په اعتبار سره سیوا کېږي ستا په یو آیات ایمان په دوو په دریو په لسو په شلو د دې دا روزانه کفر وتکریر وحی وتضاعف النصر او د نصرتونو په دوچن کېدو سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بروزانه خدای مدد کو نه چې مدد بصوره په اخو اتللو کویږي نو دلته وددي بغض او حسد نور سیوا کېدو ها فكل مزداد رسوله نصرة وتبسطا في البلاد چې خدای به د نبی علیه السلام مدد کو په کلو کې به الله فراخي ورکوله او د دې ځمکې به کمیدلې نه ازدادوا حسدا وغلا وبغضا د دې داسې زونه به نور سکیدل وكأن اسناد زياده الى الله تعالى افي سبو فزادهم الله مرضا کده دې مرض نه مراد تبع شي لکه د اصول کنه ختم الله نو د ختم نسبت الله تعالی ته بیا هغه زمونږ او د معتزله او هغه اختلافي مسله او مخکې کنه دا وکأن سره دې چې کوم عبارت وای نو دای د امام زمخشری رحمه الله د مذهب رعایت کړي دی ها ځکه خو کأن سره ذکر کړي دی ست اشاره ده شکی خبره ته ها یقینی خبره اکد کما چې موږ مخکې کړي و د اهل سنت والجماعت ښا چې الله تعالی ته نسبت د خلق په اعتبار سره دی او دې ته چې چرته نسبت راځي نه پس سره راځي د کسب په اعتبار سره او خلق ته قبیح نی کسب د قبیح سي دا وکأن ګوره دا غي په انداز کې خبره ده ها وکأن اسناد زیادتی اگویا چې د زیادت ته نسبت چا ته راغله الله تعالی تراغله دې نو دا د دې وجنه چې من حيث انه مسبب من فعله من حيث دا د دې حیثیت نه چې دا زیادت نه ده دا مسبب او پیدا شوی دی من فعله د چا د فعل په یوه دا خو الله تعالی موجود کړي صرف دلته دوره یو خبره بیا د اوساته چې من حيث انه کې دا هو ضمیر شاته راځي نو تاسو محشی وای چې زیادت تم راځي کولای شي وایي لکه زیادت خو مصدر دی کنه نو زائد او زیادت تدا راځي دی دا هو ضمیر هو او سمونث حقیقی نه دی چې ته ورته بخامه ها ضمیر ورته راځي کې وایي نو هو ضمیر راځي کول ورته صحیح شلو نو دسی بشي من حيث انه چې دا زیادت دا پیدا دی د خدای د فعل نو نسبت الله تعالی ته ذکر راغی دویم ساز محشی په کې دویم دغه دا کړی دی چې دا هو ضمیر و الله تعالی لفظ الله تعالی کو نبی ابا دا بل ټکه مسببون شي
او دا شاته به من فعله نشي بلکې من فعله وشي عبارت باندې پوهیږئ ندیسی بشي من حیث انه پدی حیثیت چې الله تعالی مسبب فعله ای چا چې دا کار کړی دی غم خدای سره کړی دی موجود کړی دی الله تعالی دا غیم سره پیدا کون کړي نو چې دا پیدا کون کړي کار تاو کو خود ته پیدا کړی چي نو بس نسبت الله تعالی ته واسنادها الى السوره وسوره تم سره غلې ده په قوله تعالی فزادتهم رجسا دی صورت د دې رجس او د دې دا خراب عقیده او دا ګندګي د نور سیوا کړلې نو لیکونه سبب انده په دی وجه چې دا صورت سو ګرځي یو صورت راغی دی فی کفر کو نو دا کفر رجس ته کنه نو چې بل صورت راغی نو پاغیم سو کو نو د دغه صورت دا راتل سبب شو د دې کفر ان نسبت التا صورت ته ذکر راغله ويحتمل ان يراد بالمرض افي سديد نه دا خبره کی چې د مرض بل یو معنا ذکر کی معنا حقيقي نه معنا مجازي نه بل یو معنا مجازي ښه نه احتمال شته ده چې مراد د مرض نه ما هغه شي تداخل قلوبهم چې د دې زړونو ته کم شي نه نوته من الجبن چې هغه بزدلی و د دې په زړونو کې بزدلی راخه والخور او ضعف ته څه دي عبادت سره د زړه نه ضعیف خلق وی دا د پزله سم کمزور دي او دا کله حين شاهدوا شوکت المسلمین چې د مسلمانانو قوت مشاهده کو نه بس پزړونو کې سراغه بزدلی را لنا پی قلوبهم مرضون داش پوئی شلے بے بل و امداد اللہ لهم چکل دی مشاہدہ کو دا مسلمانان خفل قوت او د خدای امداد لهم د مسلمانانو سره بالملائکه په فرشتو سره نه پوهیږي نو هغه سره زړونه نور بزدل شو په دې شوله وقصف الرعب في قلوبهم دا په نسب سره د بشوکت په عطف شيخه شکل دی مشاهده کو شوکت مسلمانانو د خدای امداد مشاهده کو او د دې په زړونو کې چې خدای کم رعب ورواچو هغه رعب ورچولم سکړل مشاهده نه پوهیږي او یا قصف الرعب وشي پجر سره نبی ابا بالملائکه باندې عاطف شيخه خدای د دې امداد کړي په فرشتو سره د مسلمانانو او بل په دې سره چې د دې په زړونو کې سور واچو سنلقي في قلوبهم الرعب وبزيادته برو ګوره ويحتمل ان يراد بالمرض ما تداخل او ان يراد بالمرض ما تداخل او يحتمل ان يراد بزيادته نه پوهیږي یو مرض شو یو زیادت المرض شو کنه ولکه تاسو نه پوهیږي الته د مرض نه کفر واغستو او د زیادت المرض نه سو واغستو مهر کنه نو که تاسو نه سبق دوره درېږي نو دلته ورته معنا حقيقي کې مرض سو واغستو د دې زړونه دردمن شو دا مرض شو او فزادهم الله مرض دغه درد له خدای نور سیوا کو دغه یو معنا شو بیا دا بل معنا مجازي ډومبه چې وکړه د دې په زړونو کې مرض دی کفر دی خراب عقیده دا بغض دی نو چې د نبی علیہ السلام مدد خدای کو نور آیاتونه راتلل نو د دې د مرض نور سیوا کې دا فزادهم نو دلته د مرض معنا ضعف او کمزوري وکړه نه د زیادت المرض سمانا ده ناغه تضعیف هو هغه تضعیف د الله تعالی ده چې الله تعالی ولدا سکړلو سیوا کو په سوانه بما زاد لرسوله صلی الله علیه وسلم نصرتا علی الاعداء چې الله تعالی د خپل پیغمبر علیه السلام د پاره نصرت سیوا کو په دشمنانو وتبسطا فی البلاد او په کلو کې خوریدل او ټول دی فتح کول دې سره داغي غمرز نور سره